بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 161 نمبر درس دی او د عوامل لفظي دویم قسم افعال عامله شروع دي او په افعال عامله کې مونږه خبره کړې وه چې بیا فعل دوه قسمه وي، یو ته فعل لازم وي، یو ته فعل متعدي وي. دا فعل لازم بیا دوه قسمه دی، یا به دا فعل معروف وي یا به فعل مجهول وي، او بیا دا فعل متعدي. نو نن به انشاءالله فعل متعدي وایو. فعل متعدي هغه فعل ته وایي چې هغه ته د مفعول ضرورت وي، د مفعول نه بغیر هغه فعل نه پوره کیږي، هغه جمله نه پوره کیږي. نو د فعل متعدي څلور قسمونه دي. د فعل متعدي څلور قسمونه دي. فعل لازم هغه فعل ته وایي چې صرف په فاعل پوره شي، د مفعول ضرورت ورته نه، لکه جلسه زیدون، زید کېناستو، یا ذهب خالدون، خالد لاړو، بس دې کې بل د مفعول ضرورت نشته. اوس وګورئ، ضربه زیدون، زید وخل وکړه، زید نه ماره، نو څوک یې وخلو؟ نو اوس هغه څوک چا چې وال خوړلي هغه ذکر کول هم ضروري دي. نو ضربه زیدون بکرن، زید بکر وخلو، نو دغه ته فعل متعدي وای. نو د فعل متعدي څلور قسمونه دي. د فعل متعدي څلور قسمونه دي. په دې ننني درس کې به موږ صرف درې قسمونه وایو. نو اول قسم د فعل متعدي، نو وی فعل متعدي به یک مفعول، یعنی داسې فعل متعدي چې صرف د یو مفعول ضرورت وي ورته. داسې فعل متعدي چې صرف د یو مفعول ضرورت وي ورته، یعنی داسې فعل متعدي چې صرف په یو مفعول پوره کیږي، یعنی صرف یو مفعول ورته ضرورت وي. لکه ضربه زیدون بکرن، دا ضربه فعل دی، فعل متعدي، زیدون فاعل دی، او دا بکرن ورله یو مفعول دی، بس مفعول به، بس دا یو مفعول دی ورله. نو دا فعل د خپل فاعل او مفعول سره جمله فعلیه خبریه شوه، جمله فعلیه خبریه شوه. نو ګورئ دې فعل ته د فعل متعدي به یک مفعول کې صرف د یو مفعول ضرورت وي ورته. دا بکران ورله صرف یو مفعول دی. لکه دغه اوس دی بل کې ګورئ، قرأ فعل دی، ٹھیک شوه، دا زیدون فاعل دی، او دا کتابن دا ورلا مفعول به دی، مفعول به. نو ګورئ دلته کې دا مفعول لکه دا داسې فعل دی، دا ضربه داسې فعل دی چې صرف په یو مفعول پوره کیږي، چې دې فعل ته د فاعل سره د یو مفعول ضرورت وي. دا قرأ داسې فعل دی چې د فاعل سره ورته د دې یو مفعول ضرورت وي، ٹھیک شوه. نو که چېرته دا یو مفعول دی، دا بکرن مفعول دی، حذف کې لرې کې، نو بیا هم جمله پوره کیږي. ضربه زیدون بیا هم جایز ده، زید وخل وکړه. قرأ زیدون، زید اولسته، زید نه پڑھا، ٹھیک شو، زید اولسته. نو دا کتاب که تیته لرم کې نو جایز ده، لرې کولی شي، ٹھیک شو. او که ذکر کې نو ضروري ده، ځکه فعل متعدي دی. اوس ګورئ فعل متعدي به دو مفعول، داسې فعل متعدي چې د دوو مفعولو ضرورت وي ورته، داسې فعل متعدي چې د دوو مفعولو ضرورت وي ورته. نو په دې دوو مفعولو کې ته دوانم ذکر کولی شي، او یو ذکر کولی شي او یو ته حذف کولی هم شي، دا جایز ده، ٹھیک شوه. یا به دوانه ذکر کې، یا که یو ذکر کې او یو نه ذکر کې، ستا خوښه ده، جایز ده، کولی شي داسې، ٹھیک شوه. نو یعنی داسې فعل متعدي، یعنی داسې فعل متعدي چې دوه مفعولونه غواړي، دوه مفعولونه غواړي، دوانه مفعولونه په یو ځای ذکر کول هم جایز دي، او یو ذکر کول او یو حذف کول هم جایز دي، یعنی نه ذکر کول هم جایز دي. که یو حذف کې او یو ذکر کې هم جایز ده، او که دوانه ذکر کې هم جایز ده. لکه اعطا، اعطا، او د دې په شان نور فعلونه، اعطا او د دې معنی والا نور فعلونه، لکه اعطیت زیدن قلما. نو ګوره دا اعطیت فعل فاعل دی، دا زیدن ورله یو مفعول شو، او دا قلما ورله دویم مفعول شو. نو وګورئ دا اعطیت فعل چې دی که نه، نو دا اوس دوه مفعولونه وغوسته. نو ګوره دا اعطی پکې فعل دی، دا تو ضمیر مرفوع متصل، دا فاعل دی، زیدن مفعول اول دی، او قلمن مفعول ثانی دی. نو اوس که ته دې کې څه داسې ووې، اعطیت زیدن، ما زید له ورکه، هم جایز ده. او که ته داسې ووې اعطیت زیدن قلمن، ما زید له قلم ورکه، هم جایز ده. ته دواړه ذکر کولی هم شي، او یو ذکر کولی شي او یو ته حذف کولی هم شي. داسې م ویلی شي اعطیت زیدن، ما زید له ورکو، او که زید نه ذکر کوې نو داسې م ویلی شي اعطیت قلمن، ما قلم ورکو. او که داسې نه وي نو داسې دا چې اوس هم څنګه لیکلی داسې به وي، اعطیت زیدن قلما. نو دا اعطیت داسې فعل دی چې دته د دوو مفعولو ضرورت دی،
یو د زیدن مفعول او یو د قلمن مفعول ټیک شوه خو دې کې تعالی اختیار درکړی چې ته دې کې یو ذکر کې او که یو نه ذکر کې هم تعالی اختیار دی اول خو د اعطیتو دوه مفعولونه غواړي د یو دا زیدن شو یو قلمن شو مفعول همیشه منصوب وي یعنی دو زبر وي یا به په یو زبر وي نو دا اعطیتو زیدن مفعول دی او قلمن هم مفعول دی ټیک شوه ما زید له قلم ورکړو دای معنی شوه اعطیتو زیدن قلمن معنی ده ما زید له قلم ورکو په دې کې اعطیتو زیدن ویل هم جایز دی وګورئ جی اعطیتو زیدن دا اعطیتو فعل فاعل دی دا زیدن یو مفعول دی دلته کې خو دوه مفعولونه زیدن قلمن کنه نو که دلته صرف دا یو زید ورسره ذکر کې هم جایز دی او که داسې ووایې اعطیتو قلمن ویل هم جایز دی چې ما قلم ورکو نو په دې کې اعطیتو قلمن ویل هم جایز دی اعطیتو قلمن ویل هم جایز دی نو ګورئ دلته کې دا زید تم حذف کو او دا قلمن هم ذکر کو نو یو مفعول ذکر کول او یو نه ذکر کول هم جایز دی ټیک شوه ها اوس دریم نمبر د فعل متعدی قسم فعل متعدی به دو مفعول دی بره کم فعل متعدی به دو مفعول دی ښکته کم فعل متعدی به دو مفعول دی خو په دې دوه برني کې اختیار دی په دې دویم نمبر فعل متعدی به دو مفعول په دې کې تا ته اختیار درکړی که ته دواړه مفعولونه ذکر کې هم جایز دی که ته یو ذکر کې او یو نه ذکر کې هم جایز دی او په دې 3 نمبر فعل متعدی به دو مفعول یعنی داسې فعل متعدی چې دوه مفعولونه غواړي خو دواړه مفعولونه ذکر کول ضروری دي په دې کې یو ذکر کول یو نه ذکر کول دا جایز نه دي دواړه به ته ذکر کې یو مفعول ذکر کول او یو مفعول نه ذکر کول جایز نه دي ټیک شوه او داسې په افعال قلوب کې وي داسې په افعال قلوب کې وي چې یاره ته به ورسره دواړه مفعولونه ضرور ذکر کې داسې نشي کولی چې یو ذکر کو یو ذکر نشي نه افعال قلوب ښه جي اوس افعال قلوب څه ته وایي نو افعال قلوب داسې فعلونو ته وایي چې د زړه سره یې تعلق وي ځکه ورته افعال قلوب وایي چې د یقین یا د شک نو یقین هم د انسان زړه کې وي او شک هم د انسان په زړه کې راځي ټیک شوه نو دغې ته ځکه افعال قلوب دا اووه دي اووه نو او داسې په افعال قلوب کې وي چې د افعال داسې اووه فعلونه دي چې هغه ته د دوو مفعولونو ضرورت وي او دواړه به لازمي ضرور به ذکر کې هغه داسې نشي کولی چې ته هغې کې یو ذکر کو یو ذکر نه که نه دواړه لازمي ذکر کول دي او افعال قلوب اوه یعنی سات دي اوه ما پښتو کې هم لیکلی او بیا مې ورته اردو کې سات لیکلی دی نو سات دي چې په دې شعرونو کې ذکر دي دا دی رأیتو او وجدتو او علمتو او زعمتو دا اردو کې هلته لیکلي ہے زعمتو اور وجدتو اور علمتو اور زعمتو نو ما دا پښتو ته راوړي دی رأیتو او وجدتو او علمتو او زعمتو نو څلور دا شو بیا حسبتو او خلتو او ظننتو بے خطا نو درې دا شو اول څلور دی رأیتو وجدتو علمتو زعمتو رأیتو وجدتو علمتو زعمتو څلور دا شو او درې دا دي حسبتو خلتو ظننتو حسبتو خلتو ظننتو نو تا ته اوس وایي درې اول دي نو دا اولني درې درته یادوي رأیتو وجدتو علمتو رأیتو وجدتو علمتو دا درې درته یادوي چې دا د یقین دپاره دي دا د یقین دپاره دي چې زړه کې په یقین وي او که ته وکته یقین درې اول دي د یقین دپاره وکته یقین بیا درې اخر کې دي دا درې درته یادوي اوس زعمتو حسبتو خلتو دا درته یادوي زعمتو حسبتو خلتو دا درې درته یادوي بیا درې اخر کې دي د شک د پاره بے شک چې دا درې چې کوم ما تاسو ته ذکر زعمتو حسبتو خلتو دا درې چې دي دا د دغه دپاره دي د یقین د شک دپاره دي بیا درمیان کې دا زعمتو نه دی دا زعمتو چې دی دا د دوانو دپاره دی دا درې چې دي ظننتو خلتو حسبتو دا درې دا د شک دپاره دي او دا زعمتو چې دی دا مشترک دی مشترک معنی چې دا د شک دپاره هم دي او د دغه دپاره هم دی د شک دپاره هم دی د یقین دپاره هم دی ټیک شوه دا اول درې رأیتو وجدتو علمتو دا د یقین دپاره دي دا بیا درې ښکته حسبتو خلتو ظننتو دا درې دا د شک دپاره دي او دا زعمتو د شک دپاره هم دي او د شک دپاره هم استعمالیږي او د یقین دپاره هم استعمالیږي بیا درې اخر کې دي د شک دپاره بې شک نه دا درې درته اخر کې یادوي حسبتو خلتو او ظننتو بیا درته وایي بیا درمیان کې دي یقین او شک د پاره فعل چې
چې یعنی شپږ چې مشترک دی. ټیک شوه. په درمیان کې دی یقین او شک د پاره فعل چې شپږ چې مشترک دی نو تا ته وایي درمیان کې دا زعمتو دی. دا زعمتو دا په درمیان کې دی. د دې دریو په منځ کې دی او د دې دریو په منځ کې دی. نو د دې دریو په منځ کې دا زعمتو دی نو تا ته وایي بیا درمیان کې دی یقین او شک د پاره چې شپږ مشترک دی. دا چې مشترک دی. بیا وایي دې زعمتو درمیان کې شپږو د پاره چې لیکلې بره دي. دا چې ما دا بل شان لیکلې ده اصل کې دا داسې پکار ده. ٹھیک شوه. بیا درمیان کې دی یقین او شک د پاره فعل چې مشترک دی. نو دا یو مشترک دی. زعمتو مشترک دی. د زعمتو درمیان کې شپږو د پاره چې لیکلې بره دی. نو دا بره د زعمتو د بره لیکلې دی چې د شپږو د پاره دا مشترک دی. کله به د یقین د پاره راځي کله به د ګمان شک د پاره راځي. ټیک شو جی. او تا ته دا اوس وایي. اوس تا ته د دې یو ترجمه کوي. رأیتو معنا د ما اولیدو خو ګورئ دا رأیتو د دوه قسمه راتلی شي. د رأیتو یو معنا ده د زړه سره تعلق لري رأیتو نو بیا به دا افعال قلوبونه وي او که د سترګو سره تعلق لري چې په سترګو مې ولیدو نو دا بیا افعال قلوبونه نه دی. رأیتو یعنی یاره ما په زړه کې ما ته محسوسه شوه چې یاره دا عالم دی یا ما ته محسوسه شوه ما د زړه په سترګو لیده چې دا علم نور دی. د زړه په سترګو مې ولیده چې علم نور دی. ټیک شوه. رأیتو ما ولیدو. او دویم نمبر وجدتو نو دا وجدتو چې دی وجدتو معنا ده ما ته میلاو شو نو دا وجدتو چې دی که دا وجدتو اومم د یقین سره تعلق لري چې یاره ما ته په زړه کې یقین مې وشو. او علمتو معنا ده ما وپېژندو ما د زړه نه محسوس کړو ما د زړه نه وپېژندو زما په زړه کې په یقین دی. او زعمتو معنا ده ما خیال وکړو. حسبتو معنا ده ما ګمان وکړو. خلتو معنا ده ما خیال وکړو. ظننتو معنا ده ما ګمان وکړو. د حسبتو او د ظننتو یو معنا ده ما ګمان وکړو او د زعمتو او د خلتو یو معنا ده ما خیال وکړو. ټیک شوه. ښه جي. اوس تا ته دلته کې مونږ ته مثالونه راکړي دي د هر یو خپل مثال یې راکړی دی. خو یو خبره یاد وساتئ. ګورئ دا افعال قلوب اووه دي ښه. رأیتو وجدتو علمتو زعمتو څلور دا شو او درې دا ښکته دي. حسبتو خلتو ظننتو نو دا اووه دي. دا اووه واڼه چې دي که نه په مبتدا او خبر جمله اسمیه کې یو مبتدا وي یو خبر وي نو دا به دواړه په مبتدا او خبر داخلیږي. دا اووه واڼو کې چې هر یو په مبتدا او خبر داخلیږي نو هغه مبتدا به منصوب کړي او هغه خبر به منصوب کړي. دواړه به منصوب شي. ټیک شوه. لکه مثلا ګورئ زید صالح یا زید عالم نو زید مبتدا عالم خبر. نو اوس د دې نه یو راواخله رأیتو نو دا زیدون چې دی دا به زیدن شي. زیدن دا مبتدا چې دی دا منصوب شو او دا عالمون چې خبر دا منصوب شو عالمن. رأیتو زیدن عالما ما زید عالم زما یقین دی چې زید عالم دی. زما یقین دی ما ته یقین دی. رأیتو معنا د یقین وکړه ما ته یقین دی چې زید عالم دی. نو ګورئ دا زید مبتدا او عالمون ورله خبرو نو چې کله د دې نه مخکې دا افعال قلوبونه یو فعل ولګېدو نو دا مبتدا لم نصب ورکو دا خپل مفعول اول کو او دا عالمان مفعول ثانی کو. نو رأیتو فعل فاعل دی او دا زیدن مفعول اول دی او عالمان مفعول ثانی دی. عمدقه شان مثالونه دلته کې دا ټول دي. تقریبا 8 مثالونه یې راکړي. رأیتو سعیدا ذاهبا دا اصل کې سعید ذاهب سعید تللو والا دی سعید جانے والا ہے. ٹھیک شو. سعید مبتدا ذاهبا خبر نو دی مبتدا او خبر نه مخکې افعال قلوبنا رأیتو راغی نو دی مبتدا لم نصب ورکو دای خپل مفعول اول کو او دا خبر لم نصب ورکو دای مفعول ثانی کو. نو رأیتو سعیدا ذاهبا. ٹھیک شو. ما زما یقین دی چې سعید تلو والا دی تلون کې دی.
ټیک شو. اوس ګورئ وجدت رشیدا عالما دا اصل کې دی رشید مبتدا عالم خبر. رشید عالم دا مبتدا او خبر دي خو د دې نه مخکې افعال قلوبنا وجدت ولګېدو نو د وجدت معنی هم د زما یقین دی چې رشید عالم دی. رشید عالم رشید مبتدا عالم خبر. د دې نه مخکې وجدت فعل لګېدو دا مبتدا رشید چې و هغه مبتدا هغه خپل مفعول اول کو رشیدن کو او دا عالم دا خبر دی او خبر مرفوع وي نو د نه چې مخکې د مبتدا نه مخکې وجدت لګېدو نو دا خبر منصوب کو دا مفعول ثانی شو. نو وجدت فعل فاعل رشیدا مفعول اول ثانی عالما مفعول ثانی نو فعل د خپل فاعل او رشید د مفعول اول او مفعول ثانی سره یا دوانو مفعولونو سره دا جمله فعلیه خبریه شو. خجی علمت عمرا امینا اصل کې دا عمر امین دی. عمر امین دی امین امانتدار دی ټیک شو. نو اوس چې د دې عمر مبتدا امین خبر د دې مبتدا خبر نه مخکې علمت فعل افعال قلوبنا ولګېدو یو نو علمت معنا دا زما یقین دی عمرا امینا چې عمر امانتدار دی امین زما یقین دی. نو ته به د رأیت معنا هم د یقین کې د وجدت معنا هم د یقین کې د علمت معنا هم د یقین کې ځکه د زړه سره تعلق لري. رأیتم یعنی ما د زړه په سترګو ولیده وجدت یعنی ما په زړه کې محسوس کړه علمت زما د زړه نه یقین دی ٹھیک شو. ما په زړه کې وپېژنده د عالمه یعلم معنا د پېژندل که نه جي خو چې کله دا د افعال قلوب نه وي نو د تعلق د زړه سره وي یعنی زما یقین دی چې عمر امین دی ٹھیک شو. ښه جي اوس زعمتو ته ګوره زعمتو دا زعمتو چې دی دا د یقین د پاره راځي او د شک د پاره راځي. دې زعمتو ته مشترک وایي دا 4 نمبر او 5 نمبر دې ته مشترک معنا نه چې دواړو د پاره دا راځي د یقین د پاره راځي د شک د پاره راځي. نو ګورئ الله مبتدا غفور دا خبر نو د دې الله مبتدا او غفور خبر باندې مخې ته دغه داخل شو د افعال قلوبنا زعمتو داخل شو نو د زعمتو معنی د زما یقین دی چې الله بخون کې دی ٹھیک شو. الله غفور الله بخون کې دی. زعمت الله نو دا الله چې هغه منصوب کو الله شو او غفورن چې کنه مرفوع هغه غفورن کو دا د زعمت افعال قلوبنا راغی. نو زعمت الله غفورا زما یقین دی چې الله غفور رحیم دی ٹھیک شو. زه یقین لرم چې الله غفور رحیم دی. او ګورئ زعمت الشیطان شکورا جګر نو دا الشیطان شکور شیطان شکرګزار دی خو داسې کېدی نه شي. نو ګورئ زعمت الشیطان شکورا زما زما په زړه کې شکو چې شیطان شکرګزار دی خو داسې نه ده شیطان شکرګزار نه دی. زه هغه که شکرګزار نو چې الله پاک ټولو فرشتو ته وفرمایل اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو دا خو فرشتو سره ناسته پاسته ده کوله نو پکار دی چې دا که د الله شکرګزار و چې دا دونه ژوند یې ورکړی دی نو ده به هم فورا د الله پاک حکم منلی وی آدم علیه السلام ته به سجده کړې وه خو دا شکرګزار نه دی. نو ځکه وایي زما شک دی چې الله وایي زما شک و چې شیطان شکرګزار دی وایي زما دا شک و خو داسې وایي نه ده شکرګزار نه دی ټیک شوه. ښه جي اوس زید فاضل زید مبتدا فاضل خبر زید فاضل دی نو د دنه مخکې افعال قلوبنا فعل راغی نو دا مبتدا چې زیدون هغه زیدن کو هغه مفعول کو او دا فاضلون خبر نو دایم فاضلن کو مفعول کو ٹھیک شو. نو حسبت زیدن فاضلا زما ګمان دی زما شک دی چې زید فاضل دی ٹھیک شو. بیا ګورئ خلت خالدا قائما دا اصل کې خالدون قائمون خالدون مبتدا قائمون خبر دی نه مخکې افعال قلوبنا خلت ولګېدو نو خلت خالدا قائما دا دواړه دا مبتدا او خبر دواړه منصوب کړه نو خلت معنا زما خیال دی یا زما شک دی چې خالد ولاړ دی زما شک دی چې خالد ولاړ دی یا زما خیال دی چې خالد ولاړ دی. یقین خبر ګوره زه ملکه زما خیال دی چې سبا به باراني
نو زه خو یقین سره نه وایم چې سبا باران دی که نه، زما شک ته کیدای شي چې سبا باران وي، کیدای شي نور راوخیږي. نو دغه شانته وایي خلت خالدا قائما، زما شک دی چې خالد به ولاړي، زما شک دی چې خالد ولاړ دی. یا ګورئ ظننت بکرا نائما، نو دا اصل کې بکر نائم، بکر مبتدا دی او نائم ورله خبر دی، یعنی بکر اوده کېدو والا دی، بکر اوده کېدو والا دی، اوده شوی نه دی خو بس اوده کېدو والا دی. نو ګورئ نو دا به بیا د ظننتو د وجې نه بکرن او نائمن شي، مبتدا او خبر دواړه منصوب شو. دا د دې دپاره د افعال قلوب دپاره مفعول اول او مفعول ثانی شول. نو ظننت بکرا نائما، زما ګمان دی، زما شک دی یا زما ګمان دی چې بکر اوده کېدو والا دی. نو دا چې کوم افعال قلوب دي نو دا چې دي اوه دي. اول نمبر دی رأیتو، وجدتو، علمتو، زعمتو، بیا حسبتو، خلتو او بل کوم حسبتو، خلتو او ظننتو. ٹھیک شو؟ رأیتو، وجدتو، علمتو، رأیتو، وجدتو، علمتو او څلورم نمبر زعمتو دی. بیا پنځم دی حسبتو، خلتو او ظننتو. ٹھیک شو؟ نو دا و افعال قلوب دي. نو دا افعال قلوب دو مفعولونه غواړي او ضروري غواړي، او د دواړو کې یو ذکر کول او یو نه ذکر کول داسې نه ده. اوس داسې نشي کولی چې رأیتو سعیدا، داسې نشي ویلی، نه نه، ته به سعیدا هم ضرور وي، لازم به وي، او ذاهبا به هم لازم وي، ځکه افعال قلوب ته د دوو مفعولو ضرورت وي. نو سعیدا یو مفعول شو، ذاهبا دو مفعول شو. نو دا لازم دي چې د افعال قلوب نه د افعال قلوب دپاره د دوو مفعولونو ذکر کول دا لازم دي، ضروري دي. دې کې یو ذکر کول یو نه ذکر کول دا ناجایز دي، دا جایز نه دي او نشي ذکر کولی داسې چې یو ذکر کې او یو ذکر نشي نه کې، داسې نشي کولی. ٹھیک شو؟ نو دا د فعل متعدي څلور قسمونو کې درې قسمونه وشو. اول نمبر فعل متعدي به یک مفعول چې صرف د یو مفعول ضرورت وي ورته. بیا دو نمبر فعل متعدي به دو مفعول، دې فعل متعدي ته د دوو مفعولو ضرورت وي خو یو پکې ذکر کولی هم شي او یو پکې حذف کولی هم شي، دا تاله اختیار دی، که ته دواړه ذکر کوې او که یو ذکر کوې او که یو نه ذکر کوې، دا جایز دي. او 3 نمبر فعل متعدي به دو مفعول، نو دې کې دا داسې فعل متعدي دی چې د ده لپاره د دوو مفعولونو ضرورت وي او دواړه به ضرور ذکر کې، دواړه به ضرور ذکر کې. دې کې د دې 2 نمبر په شانتې تاله اختیار نشته، دا به ته لازمي ضرور به ضرور دا دواړه به ته ذکر کې، دا دواړه مفعولونه به ورله ذکر کې. او دا کم افعال دي چې دوو مفعولونو ضرورت وي ورته، دا افعال قلوب دي. افعال دا د فعل جمع ده، د فعل جمع افعال دی. نو دا ګوره که یو فعل وکنه صرف وجدتو وی یا صرف رأیتو وی، نو موږ به فعل قلب وی، فعل قلب هم وی، خو داسې نه ده. دا اوه دي، نو دا د فعل جمع افعال دی او د قلب جمع قلوب دی. نو دې ته ځکه افعال قلوب وایي چې د زړه سره تعلق دی، یعنی دا دې کې درې د یقین دپاره دي او درې د شک دپاره دي. نو یقین هم په زړه کې وي او د انسان شک چې وي هغه هم د انسان په زړه کې وي، نو ځکه دته افعال قلوب وایي، یعنی زړه والا فعلونه، زړه والا افعال. نو هغه زړه والا افعال دا شعرونه به یاد کړئ انشاءالله، دا به تاته یاد وي. او دې کې دا درې چې دي دا د یقین دپاره دي، درې د شک دپاره دي، او دا یو چې دی دا د یقین دپاره م استعمالیږي، د شک دپاره م استعمالیږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. د په راتلونکي درس کې به انشاءالله د فعل متعدي څلورم قسم، درې وشو، څلورم قسم به انشاءالله هغه ذکر کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.